ما په دیره کې شیشه کولی دا چاله باندې ټوپک هم راویستمه چې دا شیشه که ده دا بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم ګل رحمان او تاسو ګورئ کرایم سین ټي وي. دوستان ورونو او کتونکي د پېښور په سیمه او خاص کر د یاقوت بانا ماڼۍ او شاکبول په دغه علاقو کې د یو څو ورځو نه یو افوا پیلو شوې ده چې ما په دیره کې شیشه کولی ده او ما دلته ولیده او څوک وایي ما په رکشه کې یوړه. نن مونږه د هغه غمزپلې کورنۍ سره موجود یو چې ډیر زیات خفه دي، ډیر زیات دردناکه دي، ډیره زیاته مفلسي ده، ډیره زیاته غریبي ده. هغه ماشومه برآمد شوې ده او دا ټیم کې دا د مونږ سره ناسته ده. بنیادي خبره صرف دا ده چې دا ماشومه په جسامت باندې په قد باندې صرف دا لوړه ده او ښه دینداره ده، 12 کاله عمر دی، خو د خپل جسم په معیار باندې دا د خپل لغه نه زیاته ده. خو دغه خلک خپل یو وضاحت کوي په سوشل میډیا باندې ویډیو چلی چې دا ماشومه چې دا شیشه که ده. دا ماشومه دا هم وایي چې زه یو څو ځایونو کې ما له خلکو ویډیوګانې جوړولې، ایون یو ځای کې داسې شو چې چا را باندې ټوپک هم راویستو، ډزې هم را باندې وکړې. خدای بچ کړې ده. مونږ دیو سره موجود یو او یو دوه درې خبرې به کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه روغې جوړې؟ الحمدلله. ستاسو څه نوم دی؟ عدیل شهزاد نامه مې. او دا ستاسو څه کېږي؟ دا زما خورزه کېږي. اچھا دا ورکه شوې وه کور نه او دا چېرته تللې وه؟ او جی یو ورځ مخکې دا کور نه بس داسې مور سره تللی وه، مور ورله معمولي غوندې غوسه کړې ده او غوسې په دغه باندې بس دی عمر کم دی نو دا د یارې نه مور نه هسې بېدرکه شوې ده او بیا ورته کوسې پته نه لګېده. مونږ هم ورپسې ګرځېدو، آیا مونږ تاڼې کې هم درخواست ورکړو. خو د شپې چې بس پښمني ټایم 3-4 بجې ما پسې مرزا صاحب رینګ وکړو، ما ته د دوی تصویر راولېږلو. مونږ خو دا سوچ کې هم نه و چې دې خبرې نه به داسې خبره جوړېږي. مونږ خو وهم او ګمان کې هم داسې څه خبره نه وه. بس هغې نه پس مونږ سهار لاړو، دا هم راوسته او اوس چې ګورو بس ټیک ټاک باندې دغه ویډیوز دي چې دا شیشه که و مونږ را پیدا کړه. څوک څنګه وي اوس کې کور کې ورله انتهایي پریشاني جوړه، یو ځای نه هم رنګونه راځي، کراچۍ نه رنګونه راځي، هر ځای نه رنګونه راځي چې دا څنګه خبره ده. مونږ ډېر زیات پریشان یو. د افسوس خبره دغه ده چې دا ماشومه هم په دغه ورځ کې ورکه شوه او په دغه ورځو کې هم د شیشه کې متعلق هم دا خبرونه دغه دې له تاسو په کم نظر ګورئ؟ مونږ په خپله په دې پریشان یو، دا سوچ کوو چې دونه غټ اتفاق څنګه کیدی شي. خو واقعي دا اتفاق دی، دې کې داسې د شیشه کې تاسو ته سخت ښکاري او بس دا یو اتفاقا خبره وه چې دا غریب په دې ورځو کې ورکه شوه او خلکو بس ایله دا څه بانه غوښته چې مونږ ته دا بانه میلاو شي چې مونږ یو ځای ټرینډینګ کې راولو. بس دا غریب یې ټرینډینګ کې راوستې ده. السلام علیکم بچي. وعلیکم السلام. ستاسو نوم دی بچي؟ زما مهوش. او تاسو څومره سبق ویلی دی؟ ما سبق سکول مې نه دی، قرآن مجید مې ویلی دی. ټول قرآن مجید حفظ دی کړی یا ناظره دی کړی ده؟ ناظره مې کړې ده. چې دا تا ته کم ځای کې داسې دغه را پېښه شوه چې لکه ته خو کور نه خفه شوې وې او تا ته خلکو لارو کې ویل چې څه به یې درته ویل؟ سم لارې کې روانم، سړي را باندې ټوپک راوویستو، ډزې را باندې وکړې، زه د اخوا ګلۍ ته مې منډه کړه، سړي را باندې راټول شو، ټول راټول کړه، ویله دا شیشه که ده. ټول را باندې بیا تاسو ورته څه ویل؟ زه ورپسې ما زه شیشه که نه یم، ټول ویډیوګانې جوړلې وې، نه دا شیشه که ده. بیا یې تاړې ته بوتلم، دا شیشه که ده، ټول ویډیوګانې جوړولې. ما وتل زه خو شیشه که نه یم، سمه جینۍ یم، وایي نه ته شیشه کوې. او ته کور نه خفه شوې وې، مور نه خفه شوې وې، چېرته تللې وې؟ مور نه خفه شویم، په خفګان کې لارې مې بیا نه پېژندې. اوس اصل کې د خلکو شک ګمان په هغه بنیاد باندې لاړو، کله به ویل کېږي چې یاره دا دیرې ته تللې وه، نو د خلکو هغه شک ګمان بیا په تا باندې نور هم زیات شو. آیا ته چېرته دیرې له تللې وې بچې؟ نه دیرې له نه مې تلې؟ نه وم تللی، دیرې له نه وم تللی. ډېره مهرباني.